عبارت وای لا شغل للمنطقي من حيث انه منطقي يبحث في الفاظ فيه وهذا البحث مناظر عن غرضه وغايته ومع ذلك فلا بد له من بحث الالفاظ الدالة على المعاني لأن الإفادة والاستفادة موقوفة عليه ولذلك يقدم بحث. بسم الله الرحمن الرحيم. لا شغل للمنطقي من حيث انه منطقي ببحث الالفاظ الى اخره. مسئله دا وړګیا تاته تعریف د منطق ذکر کو موضوع اور آیت هر څه ته ذکر کړو. اوس دته یو اعتراض کی سکه لکو داغه عنوان بی اعتراض ببحث الالفاظ من حيث المنطقي. دا بددي سبق عنوان شي د دې لفظ اعتراض دا دی ولا شغل للمنطقي ندی دا کار د منطقي من حيث انه منطقي په دې حیثیت سره چې دی منطقي په دې حیثیت سره نه چې نحوی او صرفي او فقيه په دې حیثیت سره چې ځان ته منطقي وي به بحث الالفاظ او د الفاظو نه بحث کوي. کیف دا څنګه کې دي شي د منطقي کار خو معنی سره د الفاظو سره صغرا جوړه کا کبرا جوړه کا نتیجه ولا رولا کلیو پیجنا جزئیو پیجنا اقسام پکې جوړ کا دا خبره او دا غب شپ دا خبري وی د منطقي دي چې معنی سره کاری الفاظ سره کارو. وهذا البحث بمعزل عن عرضه وغايته وی د الفاظ نه بحث بمعزل عن عرضه وغايته وی دا ډیر لري دی د سنه عن عرضه وغايته د عرض او د مقصد نه دا ډیر لري دی. کم کار دی لري دی لکه د الفاظ نه بحث کول. ومع ذلك نه جواب الاعتراض دی. نو اعتراض دا چې بحث من الالفاظ صحیح نه دی. بحث من الالفاظ خجی دا دعوه شو غنه شو دعوه صدا لگا بحث من الالفاظ صحیح نه دی صغرا تراشا زکه چې دا اشتعال بما لا یعنی دی مشغولی دل دی په فضل سيزونو کې صغرا کبرا کل ما هذا شأنه فهو باطل ارغه کار چې اغا دا صغرا شو خا کل ما هذا شأنه فهو باطل نو کم کار چې اغه تاسو ته راوباسي اغه تا لا یعنی ته راوباسي نو دا باطل دی. نو دا کار څه شو لکه باطل شو. دا کار څه شو لکه اعتراض څه شو لکه چې بحث من الالفاظ صحیح نه دی. دا دعوه شو څه شو لکه دعوه شو په طریقه د صغرا باندې دا دعوه کوي په طریقه د صغرا ار اغه کار ار چې اغه اشتعال بما لا یعنی وي اغه باطل وي دا کبرا د زکه د آیات ساته کبرا قاعده کلیه صغرا بوله د خارج نه رالی. لہذا نتیجه څه شو بحث د الفاظنا دا باطل دی. اوس دلیل د کبرا هو واضح دی. دلیل د کبرا سوا ارغه کار چې هغه کې اشتعال بما لا یعنی راځي په بذل سيزونو کې اشتعال او مشغولې دل راځي دا به فائدې دي دې کې څه خبره نشتا. وجه دا غیدا چې اشتعال بما لا یعنی دې کې غټه مسله دا چې دا مفوت د ما یعنی دی چې په لا یعنی کې مبتلا شو نو فوت بشستانه ما یعنی چې کم د فائدہ درکې نو فائدہ ناک سیز د نفوت کیږي کنه. لہذا دا سیز باطل دی. خود صغرا دلیل څه دی د صغرا دلیل دا بسنګ ثابت دی چې دا اشتعال بما لا یعنی دی. هغه دا سره چې موضوع المنطق د منطق موضوع هغه سوا تصورات معلومه او تصدیقات معلومه
چې پاغه باندې ته مجهول تصورات او مجهول تصدیقات ته ورسې دا د اقسام د علم نه وګنو تصور او تصدیق د علم د اقسام نه وګنا نو دا د اقسام د علم نه دي او علم د معنی د قسم نه دی علم د الفاظ د قسم نه دی نو مصنف د پاره پکار دا چې بحث المعانی شروع کړي وي بحث د الفاظ شروع کړي دلیل د سورای معلوم شو کنه شو دلیل د سورای دا دی چې مصنف د منطق والا مولا دی او منطقیان د تصور او تصدیق نه باس کی دا د علم قسم دی او علم د امور معنویو نه دی د امور لفظیو نه دی نو ولې د الفاظو نه باس کی اعتراض باندې څوک پوه شي لاس سوچت کې آگے چلو جواب دیکھو ومع ذلك فلا بد له من بحث الالفاظ الدالة على المعاني لیکن وی د دې خبره باوجود چې فلا بد له خلاصی نشته دی منطقی لرا من بحث الالفاظ د بحث کولو د الفاظنا الدالة على المعاني اغه الفاظ چې دلالت کی په معنی باندې یله کمانی ټیک شو تصور و تصدیق من اقسام العلم دی علم د معنوي سيزونو نه دی په ذهن کې بروتي الفاظ سره تعلق نشتا لیکن دا سه الفاظ خبروړي کنه چې په دې معنی او دلالت وکي الفاظ ډو مقصود شونه معنی مقصود دي خدا معنی به د الفاظونو په بل څه ښکاری نخکاری ورسره په خبره نو ویل ان الافاده والاستفاده موقوفه علیه ویل ان الافاده بل فائدہ ورکول بل ته فائدہ رسول والاستفاده باب استفعال کې طلبي کنا د بل نه فائدہ طلب کول د بل نه فائدہ اغستل موقوفه علیه دا خو د الفاظ په دې بحث موقوف دي ز منطقي ما او دې منطقي دی بس ټیک شو خو زید راغه وی چې زم منطقي کېږم اوس دا خو سو دغه نه چې په دغه کې دغه شی او دغه شی پوهیږي کنه دا خو علم دی دا خو بل ته نه منتقل کیږي دا بل ته نه منتقل کیږي اوس چې دې زه په خپل علم په منطق باندې پویوم او د خپل معانی او ادراک د تکوما نو دا غي د لپاره اولنې شرط دا دی چې زه به سوګما زه به الفاظ روړم او د تبوم چې زما ذهن کې کوم معانی پراته دي اغه رهنمایي د الفاظ کوي ته د دې الفاظونه علم واخلا او دا ذهن ته بوزا نو ما سره معنی پاتې شو تا سره معنی پاتې شو استدل د الفاظ پاتې شو موږ د ټینشن جوړ شو زده کوي اوس په ورسې دی لکو نو دا موقوف دی پدې ولذالک یقدم بحث الدلاله وی دغه ټینشن د وجنا مخکې کولی شي او مقدم کولی شي بحث د دلالت او د الفاظ فی کتب المنطق د منطق په ټولو کتابونو کې د منطق په ټولو کتابونو کې خجی لکه څنګه نحوی سړی راغه کار هم کلمه او کلام سره کنا خود الفاظونه بحث کوي د څه نه کوي د الفاظونه هغه بحث کوي نو دې کې سټین شنو نشتا جواب څه شو لکو جواب دا شو چې د الفاظونه بحث کول دا زمون مقصود نه دي خو افاده او استفاده د الفاظونه بغیر نه کیږي نو د الفاظونه بحث کول دا موقوف علی دي سدي لکه افاده او استفاده موقوف علی ده پویدل او بل پویول دا موقوف علی دي په چا باندې په الفاظ باندې پس چا باندې لکه په الفاظ باندې نو اصل خو چې څنګه موقوف عمده کسي موقوف علی وي په لحاظ د دوړو نه بس کیږي بحث کیږي فصل فی الدلاله اوس دا فصل په باره د دلالت کې د دلالت فی بیان الدلاله فی د دلالت تعریف او اقسام ذکر کړي نو عنوان بشي تعریف الدلاله مع الاقسام الدلاله لغه هو الارشاد دلالت په اعتبار د لغت کې هو الارشاد دا رهنمایي کول دي اے راه نمودن فارسی والوی لار خودل وفي الاصطلاح كون الشيء بحيث او په اصطلاح کې دلالت ستوي کېدل د یو سیز بحيث په دې طریقه يلزم من العلم چې لازم شي د هغې د پیژندونه
به العلم بشيء آخر من العلم به دا غیر پیجندونا العلم بشيء آخر علم په بل سیز تاو پیجندو یو سیزو او دا غی پیجنګلو سره فورا بل سیزم تاو پیجندو دې ته وی دلالت سو یو دلکه دلالت يلزم من العلم دا لزم يلزم باب سمع يسمع ده اکثر مولانی لزم يلزم وی دا غلط وی نو دلالت څه ته وی لکه یو سیز دا څه کېدل چې د یو سیز د علم نه د بل سیز علم لازم شي یو باندې پوه شوي فورا په بل څه شوي چې د لوګي علم د تراغ نو فورا پوه چې اور بلیږي نو دی لوګي دلالت پس شي وکړو په دې ته سوي دلالت سی وتا لزوم په دوه قسمه ده یو ته وی لزوم عقلی بل ته وی لزوم عرفي لزوم عقلی دی ته وی دا د لزوم اولنی تقسیم ده لزوم عقلی دی ته وی چې عقل د ملزوم نه بغیر د لازم تصور ممتنع وګڼي عقل د ملزوم نه بغیر د لازم تصور ممتنع وګڼي چې ملزوم بني او لازم به د سره کې دی نشي خبر سمجھتم که نه سمجھتم الله موږ چې سمجھتون نه لکه وګوره زوجیت دا لازم ده کنه د اربعه سره چې کوم ځای سلور موجود نو الته به جفت یعنی جوړه موجودی کنه داسې نشي کېدی چې جوړه وي او جفت نه وي کنه څنګه غلې شمړه داسې نه مې داسې نشي کېدی چې جوړه وي او جفت نه وي دې ته اوس د خیال نه دی او کویدن ته خیال دی خیال درې خیال دی ته دومره غریب په مخه شهوت اغستی تو با دا څه وګوره یو خښته په خبره پوهېږي که نه او هغه ورسره وتړه دا به دې خراب کړي چې اوس دې خوا دومره عظیم فن شروع دی فی علم هذا الشریف اته اوس بیا خپلې کویدن ته خیال دی سوچ کوه نو توبه ښه نو داسې نشي کېدی چې سلور وي او جفت نه وي چې کوم ځای سلور وي نو هلته کې به جفت ضرور وي بل دی لزوم عرفي چې عقل د ملزوم نه بغیر د لازم تصور ممتنع نه ګڼي څنګه لکه عقل ممتنع نه ګڼي البته عرف ممتنع ګڼي نو لزوم خو بیا هم راغی لکه مثال په طور باندې حاتم تایی بغیر د سخاوت نه اوس عقل خدا منی چې حاتم تایی موجود او سخاوت نه عقل خو منی کنه خو عرف کې داسې نه چې عرف کې چاوي چې یاره دا سراج الدین خو نه سم حاتم تایی دی خلک پوهی چې یاره جوړ ډېرې پیسې خرج کړي او که څوک وایي چې یاره دی خو نه دی سم څه دی لکه پلان کې دی نو خلک پوهی چې بالکل دنه په چړم روپۍ نه جدا کیږي پوهېږي که نه پوهېږي نو عرفن داسې څه دی لکه ممتنع دی یعنی عرف کې خاتم تایی سره سخاوت لازم شوی دی خاتم تایی سره سخاوت خاجی والدلالت قسمان دلالت په دوه قسمه استو لفظیه و غیر لفظیه یو دلالت لفظیه ده غیر لفظیه ده وجه سردار چې دلالت کوونکی بیا لفظ وی که نه وي که لفظ وي نو است لفظیه ده که نه نو بس نه دی ٹھیک شي جی واللفظیه ما يكون الدال فيه اللفظ فيه اللفظ ده که لفظ ده لکو فيه اللفظ ها ولي چه سم دنو گے صحیح سے میں منصوب نہیں مرفوعی ما يكون الدال فيه اللفظ چې دلالت کون کی پاگے کے لفظی لکه زید نزال یادا چې مرکب شو لفظ زید ته جوړ شو کنا اوس د په ذات باندې د زید دلالت کو دا دلالت د لفظ په وجه شو کنا نو دې ته وی دلالت لفظیه و غیر اللفظیه بل توي دلالت غیر لفظیه ما لا يكون الدال فيه اللفظ چې دلالت کوونکی فکر لفظ نه لکه ټله وګږي درس د پاره نو الفاظ نه خو فورا خلق پوښي چې ردینه مراد دا چې سره کلاس شروع شو روټه نه مړه روټه لزوي اسې خردي والله چې طالب تجاویری وګنه چې تو زما ار ټیم ملمه چوګ کېږي نو بس زبر باندې ډوډۍ خرومه
طالب داسې حساب وکړو چې د 10 بجو کې چې ته بار ولاړو کس ته روټۍ خو نه خوري او به خوري د 10 بجو کې ښه ماسپښین ټایم شو بیا خو 10 بجې هم کړي دي راوړه مازدیګر کې بیا وي ماسپښین مې سمه نه وخوړې لږ راوړه مازدیګر هم شي وو ماسخوتن یې ورته وي چې ټایم پې تېر شوی دی لږ زر راوړه پوهېږي که نه بیا ووایي چې یاره اوږده شپه ده دوباره یې راوړه سهار یې چای بیا څکلی ده نو هغه چې به کم ټایم لیدو ده به ورته وي چې وږي یا به چې آو دې کس ورته وي داسې چل دی مشوره به وکړو داسې یو ټایم مختص کړه چې په هغې کې ما ته پته وي نو بس زه به روټۍ راوړم داسې خو ګرانه ده چې هر ټایم به زه تپوس کوم طالب ورته وي ما چې څه ټایم وینې زه به وږی بس وي تپوس مه کوه ګر دا خو تا ځان ته وي ما چې وینې زه بس یم هلکه وږی یم نو دی هغه کار کوي چې بس وږی دی چې درس شروع کېږي ټالی ووایي نو هغې کې خو الفاظ نه صرف ټنګاري که نه خو دا دلالت په څه کې لګه په درد نو دا دلالت کی خو دلالت غیر لفظی ده یا داسې وکړه تا لوګي ولیدو او تا دې په اور دلالت کو خو الفاظ پکې شته دلالت کوونکي پکې لفظ نه دی وکل منهما علی ثلاثه انحاء ار یو د دې دلالت لفظیه او غیر لفظیه نه علی ثلاثه انحاء په درې قسمه باندې ده احدها یو دغه درونه اللفظیه الوضعیه هغې د ذات لفظیه وضعیه وي که دلالت لفظ زید علی مسماه لکه د زید دلالت په خپلو مسما باندې اوس که لفظ زید د ذات زید د پر موضوع نه وي نو دلالت به نه و خو دا لفظ زید د ذات زید د پر وضع شوی دی لحاظه دغه به په دغه باندې دغه کوي وثانیها او دویم چې دی نو اللفظیه طبعیه دلالت لفظیه طبعیه دی چې دلالت د طبیعت د تقاضې د وجې نه وشي وجه تسمیه و سره یاد ساتئ ښه که دلالت لفظ اوح بضم الحمزه وسکون الحاء المهمله یو حاء مهملې بل حاء معجمه مهمله هغې ته وایي چې نقطه پې نه وي معجمه هغې ته وایي چې خا کې ټکې راشي خا شي دغسې سواد او دواد نوم خلک وایي قاف او کاف چې کم کې را دوه نقطې دي ته قاف معجمه وایي کم چې خالی کشمیری کاف دی هغې ته کاف مهمله وایي نو دغه جاهه دلته هم ده بضم الحمزه وسکون الحاء المهمله اوح پوهېږي که نه نو دا د چې سړی تکلیف کوي نو ټوخ کوي که نه نو دا کم دلالت شو دلالت غیر لفظیه وي داسې ودم غوږ کې زما ناستي ښه ده سره څه کوې اوسو یو جواب را سره دی خو بس فيه ابحاث لا يصوها المقام وقیل بفتحها على وجع الصدر څوک وایي چې اوه نه پوهېږې نو اوه خو رښتیا د خندا لپاره راځي سړی خاندي ډېرو او دې ته وایي چې سینه درد کوي خیر هلکه هسې عربو کې خو به داسې پښتو کې خو چې وي نو د خندا لپاره راځي او اوه د ټوخ لپاره راځي او وزن هم ټوخ سره پوره راځي ته ورسېدې په خبره فإن طبعیت ځکه د انسانانو مزاج او طبیعت شریف چې دی تضطر باحداث هذا اللفظ دا مجبوره کیږي د دې لفظ پر راوتو سره عند عروض الوجع فی الصدر چې کله په سینه کې درد دی نو انسان مجبوره کیږي چې هغه څه وکړي لکه وکړي وثالثها او دریم د دغې نه اللفظیة العقلیه دلالت لفظیه عقلیه دی دې کې د وضع څه دخل نشته پوهېږي که نه دا صرف د عقل د وجې دلالت لفظ دیز دا دیز یو محمل او بېمانا لفظ دی المسموع من وراء الجدار چې د دیوال نه شاته څوک کخ اوري دیز دی څه دوی کخ ګور ورته مونږ پښتو کې څه ورته وایو ګور اوري علی وجود اللافظ نو دا د چا په وجود دلالت کوي چې الفاظو ویونکي څوک شته لفظ محمل یې راوړو دا دې نه وي چې څوک وایي چې زیدون ولې چې زید وي نو بیا خو په طریقه اولا دلالت شو بیا خو الفاظو نه دلالت شو بیا خو عقلي نه شو خو چې صرف ګور کېږي نو الفاظ خو نشته محملات دي د محملاتو نه هم عقل دا وایي چې شاته دوه سلنډرې ولاړ دي او ګیس یې راپرېښی دی ورابعها او څلورم نمبر باندې هلکه څلورم قسم سره غیر اللفظیة الوضعیه دلالت غیر لفظیه وضعیه دی چې په هغې کې به څه لکه لفظ بنی
کدلالت الدوال الاربع علی مدلولاتها لکه د دوال اربعو دلالت په خپلو مدلولاتو باندې دا غیر لفظیه خو وضعیه د دې لپاره وضع شوي دوال اربع څه ته وایي نصب نصب چې ورته تاسو وایي نصب خطوط اشارات عقود څو شو لکه څلور نصب څه ته وایي په دې سړک باندې چې تاسو ځئ که نه داسې یو دغه شوي اکثر لیکلي احتیاط وي موړ دی په خبره پوهېږي که نه هسې نه بیا د بریک کار نه کوي امیر صاحب چې د په سایکل څوک والی نو کس به ته وي چې هسې دا دومره غټه ګیره نیولې ده چې زه یې په سایکل ووالم هغه ته وي دا بریکونه خو زما ګیره کې نه دي دا خو کته دي اوس دې کې د ګیرې څه ګناه ده پوهېږي که نه نو هسې نه چې بیا د څوک ګیرې پسې کنسل کړي نو ځکه وي دې ټرن ته وګوره پوهېږي که نه هسې نه خپو کې څوک اوچت کړي بیا لسو ته پلس وي نو وي ته د مخکې نه وګوره چې موړ را روان دی موړ چې را روان وي ته به څه وکړې ګاډی به سلو کې موټی به پرېږدې کلچ به ونیسي ګیر بکسه به راغه وکړسې ورشه چاخځه ستا ګیس هر ټایم کولاو چې ته بند شوي زه به ګیس بند کړم کولاو پاتې شوی نه ځکه کار ګډوډو ښه جي نو دې ته څه ویې لکه نصب دغه وي خط وي ایا کله کله داسې وي چې کله تا ته موټروی کې وي چې مخکې مه راځه ګاډي ډېر دي نو هلته کې یو سور لایټ هم داسې بلیږي دا هم په نصبو باندې څه کي لکه دلالت کوي دویم نمبر څه دی لکه خطوط دي خطوط دې ته وي چې په خط مې درته لیکل وکړو چې زید عمر بکر نو دې په دې مسمه دلالت وکړو که نه نو دا وضع شوي د دې لپاره دي څه دي لکه بل عقود دي دا د عربیانو څه حسابو چې ګوتې به یې داسې کړې او داسې به یې کړې یا به یې داسې کړې هغې نه به څه خاص اشارات کېده د ګوتو حساب کتاب ته څه وایي عقود مثال دا د دې دپاره وضع شوی دی چې ودرېږه دا دې دپاره وضع شوی دی چې سمله دا دې دپاره وضع شوی دی چې کښېنه نو دا اوسو الفاظ پکې شته صرف وضع دي نو دې ته دلالت غیر لفظیه وایي د ګوتو ته ډېر مه ګوره خبرې ته ګوره دې ته دلالت غیر لفظیه وایي څه وایي که نه ته وایي چې زه هم خامخا صرف داسې کومه دا نه خبره زده که پخوا یو سړی ماشوم پلار سره په سایکل ناست و نو پلار له به چې تا ستا خبره ګیس به دې کولاو پاتې شوي نو پلار یې ټیزه چولی دی نو هغه ماشوم وایي چې دا خو ډېر ښه کار وشو نو پلار ته په لاره وایي چې داجي دا څه دي نو هغه وایي چې دلته به څه هم چې ټیز مې واچو اوس نه بار خلکو ته وایي چې پلار مې ټیز مار دی ورته یې وایي چې دا خو شپېلې دی ځه هغه اوس چغې باندې شو په خبره پوهېږي که نه رفیع الله ما زه وایي که مال شپېلې انا لله و انا اخر دکان ته ودرېدی شپېلې ورکړ زه چې پوم ورکړی دی ویشتې دي ماله دا نه وي کوم بیا تا چې په لاره غږو وایي چې تا چې کوم په لاره غږو ماله هم هغه تم صرف هم هغې ته ګورې نو دوال اربعو کې دا صفت ولیدو بل اشارات دي پکې اشارات خو دې ته وایي چې تا ته زه داسې کم مطلب دا چې څه راځه نو دې کې داسې لفظیه شته خو وضع شوې دا دې لپاره دی چې راځه چې داسې کم نو یا چې داسې کم نو او چې داسې کم نو داسې دي وخامسها او پنځم چې دی غیر اللفظیه طبعیه دلالت غیر لفظیه طبعیه دی کدلالت صحیل الفرس علی طلب الماء والقلع لکه خیړېدل د اس په طلب کولو د اوبو د ګیا اس چې خیړېږي نو دوه وجې کېدی شي که نه یا به ګیا غواړي یا به او درې مې حذف کړی دی ځکه سړی ډېر شریف علم دی یا خوا دې خوا خبرې نه کوم په هغې ستاسو اصل دلالت عقلیه باسو شو عقولو نه پې پوهېږي وسادسها الغیر اللفظیه العقلیه شپږم ټینشن هم پکې دی چې هغې ته دلالت غیر لفظیه وایي او عقلیه ورته وایي څه ورته کدلالت الدخان علی النار لکه دلالت د لوګي په اور باندې چې کوم ځای کې لوګي نو هلته وسي لکه اوري کوم ځای لوګي هلته وسي اوس الفاظو کې شته چې اور دی لفظي نه دی غیر لفظي دی او څه دی لکه عقلي دی د عقل نه پته لګي چې دا شته نو دا وایي موټر سایکل کې لوګي شته خو اور نه وي پوهېږي که نه دا لوګي چې کم کېږي که نه دا خو د تیلو په زور کېږي تیل سوځي که نه نو سوځي خو اور که نه دلته معنوي اور شته نو دې کې ووایه په اوسنۍ زمانه کې ولو تقدیرا اگر که دا اور تقدیري وي فهذه ست دلالات وي تا که شمارلې نه وي پوهېږي که نه او تا نه ګیس کولاو پاتې شوي نو وي دلته یې وشماره چې شپږ شو اوس څو شو لکو شپږ دلالتونه شو ګوره دلته دی اکثر عامو کتابونو کې دا یو قاعده ولیکئ حصر کوي څه کوي لکه
حصر په بعضو کتابونو کې چې دا سیزونه څلور شو، پنځه شو، شپږ دي، اووه دي، اووه دي، اته نه دي، نه دي، لس نه دي الی آخره. دې ته حصر وی را بندول. د حصر معنی سره لکه ده ووي چې په هذه ست دلالات شپږ شو. څو شو؟ نو دا د حصر وکړو چې نه پنځه دي او نه اووه دي. نو که د ده مطلب دی چې نه د دې شپږو نه کموم او نه د شپږو نه څه کومه، نو دا بیا حصر استقرایي نه شو، دا حصر عقلي شو چې عقل د نور زیاتېدل پکې جایز نه ګڼي. عقل دا نه مني چې دا به شپږم شي یا به پنځم شي، نو دا حصر عقلي شو. څه شو؟ یو حصر استقرایي دی، کوشش دی، تتبع دی. ما تلاش وکړو، تتبع مې وکړه، ما ته شپږ معلوم شو. زمانه لوی مولا راغی، هغه د مرقات نه غټ کتاب مثال شرح تهذیب ولیکو، بلې ولیکو، بل هغه ته اووه اته ښکاره شو. ځکه دا حصر استقرایي دی دلته، ځکه چې بعضې منطقیانو دا پنځه دلالتونه شمار کړي دي، نو حصر عقلي نه دی. نو حصر په څو قسمه شو؟ په دوه، حصر استقرایي او حصر عقلي. حصر عقلي څه ته وایي؟ چې عقل د هغې کې کمی او زیاتې نه برداشت کړي. او حصر استقرایي څه ته وایي؟ چې تلاش او جستجو سره دا کمیدې او زیاتېدی شي. کمیږي خو نه، خو زیاتېږي. والمنطقي انما يبحث عن الدلاله اللفظيه الوضعيه. وی دا خو مې راته هسې ووې، تفصیل مې راته کو، بعضې پکې د خندا خبرې وې هغې لپاره. که نه وي زما خو یو دلالت سره کار دی چې ته ایسته دلالت لفظیه او وضعیه وي. مثال یې څو د ټولو نه هیر دی، لکه دلالت د لفظ زید په ذات زید باندې. اوس چې زید دی ووي نو لفظ هم موجود شو، په یو ذات دلالت الفاظ هم شو، وضع هم د یو ذات معین لپاره شوی ده. لأن الافادة للغیر، ځکه فایده ورسول بلته، والاستفادة فأن باندې عطف کا، والاستفادة من الغیر، او د بل نه فایده اغستل، طلب د فایدې کول د بل نه. انما یتیسر بها بسهولة، سهولت غلط دی، دا سهولت دی. څه دی؟ لکه بضم السین. انما یتیسر بها، دا د بل نه فایده اغستل یا بل ته فایده ورکول، دا ګپ په دلالت لفظیه وضعیه کې ډېر ښه لګي. هغې کې ټینشن نه، الفاظ مې مو وي، وضع هم شته، خبره ختم. خبره پوه شلې که پې نه شلې پوه بیا څه دي. بخلاف غیرها، په مقابله د دې پنځو کې، هغې کې اوس دلالت د اوه دي. په خبره پوهېږې که نه؟ ته به وایې ګنې دې خاندي، د هغه نه به غول بهېږي، خېټه باندې به درد دي. پوهېږې که نه؟ نو دې کې پوره افاده او استفاده نشته. ته په خبره رسې که نه رسې؟ نو که نه یو لطیفه راته یاده شوه، ډېره مکروحه ده. آګې چلو. فإن الافادة والاستفادة بها لا يخلو عن صعوبة، ځکه وی بل ته فایده رسول یا د بل نه فایده طلب کول په دې پنځو سره لا يخلو عن صعوبة، دا د ټینشن نه خالی نه ده. په دلالت عقلیه به څوک پوهېږي، او بیا غیر لفظي چې شي بیا خو نور هم ګرانه شوه. نو اصل دلالت په دې شپږ واړو کې کم دلالت دی؟ دلالت لفظیه وضعیه. هذا مطلب دی چې خذ هذا، دا ټینګ ونیسه چې چېرته دا درنه هیر نه شي، چېرته دا درنه هیر نه شي. او بیا د مدلولات دوال اربعو باندې خواړه د سر هر سړی پوهېږي نه. صحیح شو؟ دا بل ورپسې وایو که بس یې کړو؟ عبارت وایه.